السلام علیکم ناظرین، امید لرو چې تاسو بخی الله خوشاله او آباد لره. مونږ تاسو ته په یو نوی ویلاګ کې خوش آمدید وایو او دا ویلاګ چې دی نو نن دا زمونږ د خښتو دا دیوال ورانو او دا خښتې چې دی نو دا زمونږ په کار دی. دا به بیا په خرګاډي کې وړو او بیا به تې کور کې بخاره جوړو له فایر پلیس چې ورته وایي. په کچن کې دننه به د دې نه یو فایر پلیس جوړو چې په لوګي چې دي نو هغه په کور کې نه خورېږي او کچن نه تورېږي. نو د هغې دپاره دا زمونږ لومبۍ حصه ده د ویلاګ. دې کې به مونږ صرف دا خښتې وړو او هغه به سنبالو او د دې سلسلې نور ویډیوګان به بیا راځي. هغې کې به تاسو بیا ګورئ چې هغه مونږ څنګه جوړو او تاسو ته هم به چل زده کړئ، ځکه چې دا د هر کور ضرورت دی او لوګي چې دی نو هغه ښه څیز نه دی چې هغه په کور کې خورېږي. نو یو خو دا چې د هغې نه انسان ته تکلیف وي، خاص کر چې څوک اخلی پخلی کوي هغه ته ډېر زیات تکلیف وي او زنانه شو زیات تر د اور بلولو کار او د اخلی پخلی کار زنانه کوي. نو هغې ته دا یو غټ مشکل وي چې لوګي د هغې نه ګیر چاپېره وي او ساه غشتل پکې ورته ګران شي. نو موږ دا کوشش کوو چې دا یو ښه دغه جوړ کړو، څه ته چې چیمني وایي. چیمني چې دی نو دا د یو آبادۍ ضروري حصه ده، ځکه چې اور بلول دا د هر کور ضرورت دی. او په کلو کې خاص کر مونږ خشاک بلو، نو چې خشاک بلې نو بیا ورسره لوګي هم وي. نو د هغه لوګو بس دا یو ښه طریقه ده د هغې نه ځان د بچ کولو، چې یو صحیح فایر پلیس جوړ شي او هغې نه لوګي په یو صحیح طریقه باندې بهر وځي او کچن چې دی نو هغه د لوګي نه پاک وي. ځکه چې په کچن کې لوګي وي نو بیا هغې سره دیوالونه هم ټول تور شي او لکه هغه وختي طور هم انسان ته تکلیف وي او د هغه ځای ښایست هم خراب شي. نو انسان بیا په کچن کې وله ناسته هم خوند نه ورکوي. نو د هغې نه ښه دا طریقه ده چې لږ انسان خواري وکړي، دا دونه آبادۍ کوي، دونه خرچې کوي، نو دا هم پکې یو پراپر طریقې سره جوړ کړي. نو د همیش دپاره به لکه د لوګي نه محفوظ وي او ښه ښکلې طریقې سره به په کچن کې کار کول اسان وي. نو تاسو دا یینې دا مونږ دا یو کچه دیوالو، اصل کې دا خو د خټې نه مونږ جوړو، خو خټه چې مونږ کوو او هغه بیا دننه کچن کې د کار کوي نو هغه چې بیا وچیږي نو ډېر زیات وخت به والي. او چونکې یخني راغله مونږ ته فوري ته مطلب ضرورت دی، نو د هغې دپاره مونږ دا طریقه دغه کړه چې زه دا کچه خښتې به پکې استعمال کړو. نو یو خو به دیوال زر اوچت شي او بل دا چې د اوچېدو مسله به نه، ځکه چې دا لړې وچې خښتې دي نو بس د اوچولو د هغه نه انتظار نه به سړی بچ شي. نو د هغې دپاره دا زموږ ملګري نو هغه سره دا خښتې وي، هغه وی چې لکه ما سره خښتې زه به درله درکړم. نو بس ما وی چې بس دا خو ډېره ښه خبره ده. نو بس هغې پسې رالو، هغه دیوالو سورانو او دا خښتې به دې چلو پورته. نو تاسو ته ناظرینو مونږ دا خبره کوله چې دا چې دی نو بخاره ورته وایي، تاسو فایر پلیس ورته وایي، چیمني ورته وایي. نو دا په کچن کې جوړول یو ښه کار دی. لکه څنګه چې مونږ تاسو ته وویله کې زنانو ته په کچن کې د لوګي نه ډېر زیات تکلیف وي، ډېر زیات. نو لکه د هغې دپاره بس دا یو ښه طریقه ده چې دا سړی جوړه کړي او دغه رنګې هغې ته اسانتیا راشي. نو نن بس دا خرګاډي کې مونږ دا خښتې ږدو، دیوال نه را دغه کړي او دا به اوس خرګاډي کې دا به تې تقریبا چې 200 خښتې به زمونږ لګي یا څه کم 200. نو
بس یو پیره خښتې به م لګي د خرګاډي، نو بیا د دې نه به انشاءالله چې زمونږ کار برابر شي. او دې کې ماتې خښتې م دي، خو زه دا هم پکې پکارېږي استعمال کې به دا به هم پکې استعمال شي او زمونږ کار به سیټ شي. بل دا تاسو وګورئ، دا د کلي ماحول دی، د کلي کورونه دي، دا په دې طریقه باندې جوړ وي او ساده طریقې سره جوړ وي. پکې دغه د سفر هم دی، دې خوا پکې کچن هم دی، دا پکې د بوسو موسو دپاره کوټنۍ وه، دې ته د بوسو کوټنۍ وي. نو دې کې به زمونږ د ملګري به بوس موس ایښودل. نو ده وی چې دا ځای ډېر دی، دا به لږ کم هم کړو او دا خښتې هم ستا په کار دي، نو د هغې کې به م استعمال شي. نو په دغه طریقه باندې دغه موږ اوس رانو او دا تاسو ته ښکاري، دا د کلي کورونه دغسې وي. په دې کې دغه د خر دپاره یې سفر هم جوړ کړی دی، په دې کې دا خره ولاړه وي، د باد باران نه هم بچ وي او د نور دغه نه هم بچ وي. نو دا بس یو ښایسته ماحول وي د کلي د زندګۍ، ساده حساب کتاب وي. نو دا اوس د خیره سره بس خرګاډي ډکېدو واله دي او موږ بس وایو چې خپل کار پوره کړو، لږ کار پکې بس پاتې دي. نو د خیره سره بس اوس په روانګي کېږي او زمونږ خښتې وایي چې پوره شوې. بس خرګاډي روان شو او دا ملګري وایي چې یاره د کور نه به یې لږ په طریقو باسو، ځکه چې د ده دا کور لږ لوړ دی او لاره باره چې لکه بار لاره چې د هغه جوړه ده او دا کچه خښتې دي. نو ده وایي چې خرګاډي به په داسې طریقه باندې دغه کړو چې دا خښتې ونه غورځېږي او ماتې م نه شي. نو ناظرینو که دا ویډیوګان ستاسو خوښېږي نو په دې باندې موږ ته لایکس راکوئ، کمنټس پرې کوئ، شیر کوئ، زموږ چینل سبسکرایب کوئ. دغه رنګې به موږ تاسو ته د عام ژوند باره کې د یو عام پاکستاني ژوند څنګه وي د هغې باره کې به موږ تاسو ته ویډیوګان پیش کوو او امید لرو چې ستاسو به خوښېږي. الله هم ډېره خوشحاله او آباد لره چې تاسو مونږ سره وئ او دا ویډیو مو کتېده او ډېره مننه. دیم خوشحاله او آباد لره. په بل ویډیو کې به بیا انشاءالله ملاقات کېږي. د خدای په امان.